د قرآن د زده کړې یو طالب علم وزیر اعظم دغه د حقوق برابر نشي کېدی. وزیر اعظم الله اکبر، دې طالب علم د قرآن ته ملائک وزرې غواړي، د دې استقبال کیږي. الله ته ډېر زیات ګران دی. تاسو به حدیث اورېدلی یو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه زمانه کې چې کله صلح حدیبیه کمپرومایز شوی و، ابو سفیان مدینه منورې ته راغلی و، لا مسلمان شوی نه و. د صوفي یو طالب علم ابوبکر ته وی طالب علم بل چا پروا نه کوي. ابوبکر خدان ته یو شخصیت دی، او طالب علم د صوفي طالب علم د چا پروا نه کوي. طالب علم دوی ابوبکر صاحب تاسو وایي چې مدینه منوره کې ډېر مسلمانان شو، دلته یو اسلامي سټیټ قایم شو. دا ابو سفیان په قسم په خوشحالۍ سره ګرځي، دا د کفر هډ لیډر و، ورشه د اثر دی وخې کړه. طالب علم مدین دنه هغه دی په خبره هغه صبر کوه، کړه راځه نه بسر نه وي. هغه دغه کمپرومایز دی، دا غرض په وروغه شوی دا. ابو بکر صدیق طالب علم ته غوسه وکړه چې دا الله بندانه د پیغمبر سره دی او وی لیډر دی، څه پته لګي دی اسلام ته راشي. غوسه وته کړی دا چې غوسه وته کړی دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه لګېدلی دی. نبی علیہ السلام ته ویلي چې اې د الله رسوله دلته مخکې راځي ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ هغه لګېدلی دی. نو نبی علیہ السلام ته ویلي چې اې د الله حبیبه د صوفي هغه طالب علم نو هغه داسې خبره وکړه، نو ما ورته لږه غوسه وکړه. نبی علیہ السلام ورته ویلي یا ابا بکر دا داسې کړي، که دغه طالب علم دې خفه کړي نو رب به دې خفه کړي. څونه مې مقام د قرآن د زده کوونکي د طالب نو نن زمون په ذهن کې په 14 اگست باندې په سکول کې پارټي کیږي، پای کې په ډانس پارټي یا په 23 مارچ په سکول کې ډانس پارټي زمون تعلیم ډانسونو ته پاتې شو، او هغه ناشنا ډانسونه او هغه ډانسونه سی بس هغه انډر پاړ بابا دې واقعي وته دا خلک په تماشې بیا دا غیر ټیک ټاک کې هغه وایي کیږي او خلک ګوري یار. نو هغه دا خپل پروګرام په دنیا کې خور کړو. مونږ ته الله وی هاذا بلاغ للناس، د قرآن فهمی زونه لازمي ده. دا قرآن کریم دا رسول کتاب د خلقو ته ولینذروا به، او دې د پاره چې په دې خلقو ته یاره ورکړي شي، وليعلموا چې خلق دې دا مسله زده کړي انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب، او نصیحت حاصل کی عقل والا. په دې نورم ډیر آیتونه دي. د قرآن زده کړه په مانو سره په دې ځان پوه کول دا څونه لازمي دي. بل یو آیت وره قرآن کریم کې راځي په سورۃ الملک کې یو کم 13 پارا، سورۃ الملک آیت نمبر 10. د قیامت پرځ با جهنميان په جهنم کې چغي وي. څوک په چغي وي؟ جهنميان په جهنم کې چغي وي. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. دمون در پدمون ورته چې د قرآن په مانو سره د فهم قرآن کلاس چې موږ شروع کړی د سورۃ لپاره د قرآن فهم څونه لازمي دی. ګوره جهنميان به جهنم کې وي لو كنا هاي افسوس چې موږ دنیا کې قرآن اورېدلی و، صرف اورېدل نه او نعقل او بیا مو په ځان پوه کړی و. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. نبو من جهنميانو نام کلا کوم په دنیا کې په قرآن ځان پوه کړی وي، نن به موږ جهنميانو ننو. یو حدیث سره ورکې حدیث پاک کې راځي
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई چې کله د انسان د دنیا زندگی ختم شي او د برزخ زندگی شروع شي د قبر زندگی د اهل سنت والجماعت زموږ د مسلمانانو عقیده ده د مرګ نه وروسته د قبر او د برزخ زندگی ده ایمان والا تا منونکو تا هلته نعمتونه او نه منونکو دپاره کفارو دپاره عذابونه یو خو هغه زندگی چونکې د برزخ ده نو د هغې په تفصیلي کیفیاتو باندې موږ ته علم نشته چې هغه څنګه زندگی ده څنګه خوراکي څنګه څښاکي څنګه ژوند دي او په دنیا باندې نه قیاس کوو نو احادیث مبارکو کې راځي کله چې په دې قبر کې د برزخ په دې زندګۍ کې د دې سړي نه تپوس شي من ربک ما دینک ومن نبیک نو کوم یو تن چې صحیح جوابات ورکړي نو ملائک دې څلورم تپوس کوي نو د قبر تپوسونه درې نه دي څلور دي مونږ درې اورېدلي که نه نو تپوسونه څو دي څلور دي یو تپوس دا وکړو چې من ربک دویم ما دینک دریم ومن نبیک چې چا صحیح جوابات ورکړه نو څلورم تپوس دې دا کوي چې دا د کوم ځای نه زده کړو جوابونه یې څنګه ټیک ټیک راکړه څلورم تپوس څه کوي جوابونه دې څنګه ټیک ټیک راکړه دیو ته ایمان الله کتاب لوستی و د الله کتاب مې لوستی و ځکه مې جوابونه ټیک درکړ او کوم یو تن چې د دې سوالاتو جواباتو کې خطا شو نو ملائکو ته څلورمه خبره دا کوي چې تا نه د الله کتاب لوستی و ولا تریتا او نه دې پې ځان پوه کړی و که چېرته دې د الله په کتاب ځان پوه کړی و تا به نن جوابونه ټیک ټیک ورکړي وو نو د قبر د عذاب نه بچاو د قرآن فهمۍ باندې دی د جهنم نه د بچ کېدو دارومدار په قرآن فهمۍ چې په قرآن سړی ځان پوه کړي او دنیا کې هم دا مونږ ته د الله یو خط راغلی دی څو سوه کال یې وشو پروت دی المارو کې ښکلوي سینې سره یې لګو او په دې خط باندې ځان نه پوه کوو د الله رب العزت دا خط داسې خط دی چې د دې د حفاظت ذمہ داری الله رب العزت اخیستې ده قرآن کریم په آسماني کتابونو کې واحد کتاب دی چې د دې د حفاظت ذمہ داری الله اخیستې ده الله رب العزت فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون مونږ دا قرآن نازل کړی الله یې مونږ به د دې حفاظت کوو تاسو ځان په دې باندې پوه کړئ دا قرآن کریم چې مخې ته مونږ ته په کوم ترتیب سره پروت دی اول سورة الفاتحه ده بیا سورة البقره ده آل عمران داسې ورپسې سورة الناس پورې ده په دې ترتیب سره دا په لوح محفوظ کې پروت دی څنګه خبره مې وکړه دا مونږ ته چې په کوم ترتیب سره مخې ته پروت دی په دې ترتیب سره لوح محفوظ کې پروت دی بیا د لوح محفوظ نه په یو شپه کې دا نازل شوی دی بیت العزت او بیت المعمور ته په یو شپه کې نازل شوی ګوره قرآن کې مونږ ته راځي که نه انا انزلناه فی لیلة القدر مونږ دا قرآن په لیلة القدر کې نازل کړی او دې خوا د علماو نه اورو چې قرآن څه کم 23 سال کې نازل شوی دی او هلته الله یې په لیلة القدر کې مې نازل کړی دی دا په لیلة القدر کې چې نازل شوی دی دا د لوح محفوظ نه بیت العزت او بیت المعمور ته نازل شوی دی پرې ورسېدی بیا د بیت العزت او بیت المعمور نه د وخت د ضرورت مطابق لږ لږ به نازلېدو نو څه کم 23 سال کې دا نازل شوی دی او چې کله د بیت العزت نه د دې د نزول آغاز کېده دا یې نه مخکې الله پاک ناکبندۍ د اسمانونو کې شیطانانې بره د پوجو نه منع کړ او انتخاب د ملک وکړ د جبریل امین چې هغه طاقت والا ده او مکین ده امین ده
چې کله د دې نزول کېده نبی علیہ السلام په هغه وحي زر زر لستا په دې وجه په دې ځان پوه کې د قران کریم د ټول لړمبني حافظ قران د نبی علیہ السلام دی لومبي حافظ قران څوک نبی علیہ السلام په ابتدا کې به نبی علیہ السلام جبرئیل به وحي راوړه پیغمبر به زر زر وی اسنه جديره نه لړ شي او معنا پاتې شي نو الله پاک په وحي راولېګل چې اے محبوب لا تحرك به لسانك لتعجل تلوار په مکه په تلوار سره مو آیا بس دا زما ذمہ داری ده ستاسو په سینه کې جمع کول او بیا ستاسو په زبان اقدس د دې تبلیغ او بیان کول چې کله بیا دا وحي پوره شو نو نبی علیہ السلام بکاتبین رو لیکون کی صحابہ پیغمبر به ورته وویل هغې به لیکل دا لیکل هغه وخت نه دي ښه چې تاسو بیا کله لږ پوه شئ د منکرین حدیث هغې په احادیثو دا اعتراض کوي چې هغه وخت کې لیکل نو لیکل هغه وخت کې وو خو هغه وخت کې کاغذ نه د پیغمبر په زمانه کې کاغذ نه یا دا قرآن چې مونږ ته په کوم کاغذ مخې ته پروت دی نو داسې هغه وخت کې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به املا کولا صحابو به لیکل په سرمنه باندې په کاڼو باندې د روح په دې اوږه باندې دا ټوکې چې دی په دې باندې د کجوري د اونو هغې باندې به لیکل کول د هغې هغه جړې به وتراشل یو تخته باندې جوړه پای به لیکل کول دغه ته ویل کېږي جمع القرآن فی الصدور قرآن کې مرادي کتاب مذکور فی رق منشور دا لیکلو سلسله شروع د پیغمبر په زمانه کې وسره د حفظ سلسله شروع صحابه هم یادول دا په حفظ سره یادول دي ته وی جمع القرآن فی الصدور د نبی رسول سلام په زمانه کې دا ټول قرآن محفوظ وو خدا سے په یو ځای باندې نو سبا تختو لیکل شوی سبا کانو لیکل شوی سبا ټکو لیکل شوی دی بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې دا په دور خلافت کې علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې ذکر کړي چې په یمامه کې په یو جنگ کې اوس او صحابه کرام د قرآن حافظان شهیدان شو په کوم جنگ کې په جنگ کې یمامه کې 700 صحابه کرام د قرآن حافظان هغه شهیدان شو عمر فاروق رضی الله عنه ولګېدو ابو بکر صدیق ته درخواست وکړ چې وګدا چې زموږ د حافظان زی او دا کانو باندې لیکل دا چې کاغذ ته راوړل غواړي ځکه د ابو بکر صدیق په دور کې بیا کاغذ وو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولګېدو او زید بن ثابت او نور ملګرو ته ذمہ داری وسپارله چې تاسو دغه نه دا ولیکئ حافظان موجود او داغه نه په سره تعاون اخلي نو دا مصحف شکل د ابو بکر صدیق په زمانہ کې تیار شو دا مصحف چې کوم ولیکل شو دا ابو بکر صاحب سره د وفات نه بعد بیا د عمر بن خطاب سره د عمر بن خطاب رضی الله عنه د وفات نه وروسته د نبی رسول الله بیبي زموږ استاد مرجانا د عمر بن خطاب لور حفصه رضی الله عنها هغه طرح منتقل شو هغه سره بیا په دې ځان کوی کې په دنیا کې څنګه مختلفې ژبې دي نو بیا د ژبو د مختلف علاقو والا مختلف لهجې دي لکه زمونږ په پښتنو کې زمونږ د مردان 400 صوابه دا پیښور دا لږ لږ گزاره کوي یو بل سره دا سیم ټو سیم ژبه ده بیا چې اخوالک بنو ته ورشي کنه د بنو په ژبه په طرف وي ته به خدای خبر ټیم کې کاني چوي ګړګ ګړګ کوي څه چلو یا د وزیرستان چې بشو بیا دل کدل تراسا ماړې فرا لموس کړي کنه کړي هغه په دوه ځم خلک نه پوي نو بیا دی په پیټه والا په خبرم بیا ډېر خلک نه پوي دا ټول پښتو ده ولې هدي جدا جدا دي کنه
نو دارنګه په هغه زمانہ کې مختلف لهجې وي. د قریش جدا لهجه وه، د بنو حذیل جدا لهجه وه، د بنو اسد جدا لهجه وه. عرب په دې پوهېده چې دغه لهجه لکه څنګه چې موږ پښتانه پرې پوهېږو چې دا د بنو والا ژبه ده، دا د وزیرستان والا ژبه ده، دا د کویټې والا ژبه ده. نو عرب په دې پوهېده. خو د سیدنا عثمان غني رحمه په دور کې فتوحات د اسلام نور پسې ورشو. ډېر عجم خلک غیر عرب هغه په اسلام کې داخل شو. نو یو پیرا آرمینیا علاقه کې د بعضې فوجیانو یو په خپله لهجه کې قرآن وي، بل په خپله لهجه کې هغه عجم. یو وي زه ټیک ویمه، بل وي زه ټیک ویمه. عربي خو د دواړو صحیح ده، خو لهجې جدا جدا وي. لکه زمونږ خلک ډوډۍ ته ډوډۍ وایي، وزیرستان والا ماڼۍ وایي. دا دواړه یو دي ډوډۍ صحیح دی، خو د ماڼۍ ټکي صحیح دی. د دې میاشت کې جنګ جوړ شو، پریشانی جوړه شوه، په دې تلفظ جګړه وشوه. حذیفه بن یمان رضی الله عنه راولګېده، عثمان رضی الله عنه خبر کړ چې دا به وروسته څه کېږي. بیا دا خو نور عجم به اسلام کې داخلي یا به په دې جګړې راځي. نو د دې جګړو د ختمولو دپاره عثمان غني رضی الله عنه هغه مصحف راوغوښتو. مصحف چا سره و؟ خبره یې حفصه رضی الله عنها سره و چې عثمان صاحب هغه ابوبکر صدیق راجمع کړی و. نو عثمان رضی الله عنه د صحابه کرامو یو کمیټي جوړه کړه. زید رضی الله عنه پکې واغسته، عبدالله ابن زبیر واغسته، سعید بن العاص واغسته، عبدالرحمن بن حارث رضی الله عنه دی راجمع کړه. سمرګری وسره نورم کړه، ابی بن کعب وغیرہ. دی ته وی تاسو صرف د قریش په لهجه کې مصحفونه ولیکئ، صرف د قریش، چې آینده لپاره پکې چاته دا پریشانی نه وي. نو ګڼ مصحفونه تیار شو، یا 15 یا یو مصحف مدینه کې پاتې شو، یو په مکه کې، یو شام ته ولېږه، یو بحرین ته، یو بصرې ته، یو کوفې ته. نو جامع د قرآن چې عثمان غني ورته ویل کېږي که نه، نو په دې وجه ورته ویل کېږي چې هغه د قرآن کریم په یو لهجه کې راجمع کړی. ورنه جامع د قرآن ابوبکر صدیق دی رضی الله عنه. نن مونږه د قرآن فهمې ضرورت اهمیت ویلو او د قرآن کریم مختصر تعارف چې دا قرآن مونږ ته په کوم ترتیب سره پروت دی، په لوح محفوظ کې هم په دې ترتیب سره د التنا هم په دې د الحمد والناس پورې په دغه ترتیب سره په یو شپه کې نازل شو. بیا د التنا چې لومبنۍ وحي راته اقرا باسم ربک الذي خلق د کوم وحي په ضرورت هغه شانتي به بیا راتله. انشاءالله سبا ته مونږه سورت فاتحه وایو. تاسو نور دعوت هم چلوئ، نور ملګرو ته هم وایئ، ډېره فایده به کېږي. زمونږ درس به یو ګنټه دی. زمونږ ډېر محترم حضرت شیخ مفتی عمران صاحب هغې راغلي دي. مونږ د دوی شکریا ادا کوو چې زمونږ جامع ته دي راتګ وکړو. مفتي امجد صاحب ته شکریا ادا کوو. او دې ته بلکل ټیم نه میلاوېږي، شپه ورځ مصروف وي، د خلکو خدمت کوي. او د لرې لرې نه خلک د باجوړ نه، د دین سوات نه هغه راځي. څو د پیریانو مریضان دي، که چا له جادو اثرات دي، الحمدلله دوی د هغې علاج کوي. او دا چې کوم خلک په دې تنونو نومونو ځان یې دوکاندارۍ کوي او کړي، نو هغه دوکاندارۍ ورله ډېرې بندې دي. ځکه ډېر خلک یې تباه برباد کړه. څوک چاته کمیسونه بویوي او څوک چاته چې کوم دي کمیسونه پالیشو کوي، څوک دوی د موټس نوم دی او کارکي نوم څه دی او دا کیسې کتاري. الحمدلله دوی په صحیح طریقې سره هغه تندرست کوي. د ډېرو خلکو په الله پاک ښېګڼه کوي. دوی به انشاءالله تعالی ته اوس نصیحتونه کوي. دا زموږ لومړی کلاس و او موږ د دې شکریا ادا کوو. مولانا مفتي عمران صاحب ته درخواست دی چې